السلام علیکم ملګرو. عمران خان نن جیل کې تقریبا 11 ورځې پوره شوې. دغه 11 ورځې عمران خان سره د عمران خان چې کوم ټیم دی، د عمران خان چې کوم وکیلان دي، ډېر زیات تکلیفات سره تیرې کې دغه 11 ورځې. خو نن 11 ورځې پس د عدالت نه یو ډېر ښه خبر راغلی. جسټس بابر ستار عدالت نه ډومبنی غټ خبر راغلی د پی ټی آی د پاره. نن د عمران خان د پارټۍ غټې رهایانې شوي دي. نن شهریار افریدي عدالت سره د قرآن شریف تللی و چې دا شهریار افریدي دا حرکت په ټول عمر یادېږي. نن شهریار افریدي ته چې کومه رهایي ملو شوې ده، هغې حوالې سره مکمل اپډیټ په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. او آیا د رهایي سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ټیم دی، هغې امیدونه پیدا شو چې عمران خان به هم رها شي که نه؟ نو ویډیو مکمل وګورئ. یو ډېر مسالهدار خبرونه د شهریار افریدي حوالې سره چې سره د قرآن شریف عدالت لتلی د خپل وکیل شیر افضل مروت سره، په هغې باندې هم خبره کوو. راځو چې جسټس بابر ستار حوالې سره به ټول نه پیله تاسو سره د هغه انټروډکشنز وکړم چې جسټس بابر ستار یو فیر جج دی. دا جج به مخکې په میډیا هم راتلو. دا جج د عمران خان فیور کې نه دی، خو فیصله فیر فیصله کوي، ایماندارۍ سره فیصله کوي او خپل عہدې سره او خپل کار سره ایمانداري شو کوي. نن جسټس بابر ستار شهریار افریدي رها کړو او هغه ګرفتاري هم منسوخ کړه او شهریار افریدي ته د کور ته د تلو اجازه هم میلو شو. بل نن عدالت کې شهریار افریدي سره د قرآن شریف حاضر شوی او خپل وکیل شیر افضل مروت سره عدالت کې پیش شو. د شهریار افریدي عدالت ته قرآن وړو مطلب د دنیاوي قانون بېوسي او په الله پاک یقین کولو اظهار وجي. عدالت کې سنوي دوران ډیپټي کمشنر ته عدالت وی چې نو مې واقعیت کې شهریار افریدي اشتغال پیلو کړی دی او د ډیسټریکټ کورټ باندې حمله کولو کې هم شهریار افریدي ملوث کېدو اطلاعات موږ سره موجود. په دې وجه باندې موږ شهریار افریدي گرفتار کړو. دا ډیپټي کمشنر عدالت لویجي د شهریار افریدي حواله سره جج صاحب ورته وی چې جیل نه څنګه د خلک په حمله یا په حمله کولو باندې اماده کړلی شهریار افریدي جیل کې نو څنګه جیل نه د اشتعال پیړو کو دا ول جج ویجی. بیا جج ته پوښتنه چې شهریار افریدي گرفتاری دوران ډي پی او سو کو ډي پی او هم پیش کړي. نو بیا ډي پی او پیش کړل شو. عدالت ډي پی او نه تاسو کړو چې تاسو سره شهریار افریدي باره کې څه انفارمیشن چې تا د گرفتار کولو. بیا اسلام آباد کورټ ډیپټي کمشنر نه تاسو کړو چې په 8 مئی اسلام آباد کې سره روانو سکیدل. پولیس نه هم جج تاسو کړو چې 8 مئی باندې اسلام آباد کې سره روانو سکیدل. هغه ټایم حالات څنګه؟ پولیس ورته وی چې مونږه په 8 مئی باندې څومره هم کاروایان کړي دي، امو د امن او امان برقرار ساتلو د پاره کړي دي. اسلام آباد هاي کورټ د ډیپټي کمشنر باندې هم توهین عدالت کاروایی حکم وکړو. بیا جج صاحب تاسو کړو چې هغه نوټیفیکیشن کم نه چې په کم نوټیفیکیشن تاسو شهریار افریدي گرفتار کړي. ایس ایس پی وکیل طاهر قاسم عدالت ته وی د ایس ایس پی خپل وکیل چې کوم هغه ټایم وکیل طاهر قاسم هم په عدالت کې موجود چې هغه عدالت ته وی چې ډومبۍ ایم پی او کل عدم قرار کېدو وجوهات سنور او عدالت وی چې نظربندۍ حکم بعد کې وشو، گرفتاری ډومبۍ وشو، ترت الارت باندې کاروایی خدشاتو په وجه باندې کیږي. دا ولا د ایس ایس پی چې کوم وکیلو طاهر قاسم هغه جج له دا خبرو کې چې مونږه کمې کاروایانې کوو، نو هغه چې کله ترډ میلو شي نو د هغې خدشاتو په دغه باندې مونږه کاروایانې کوو. جسټس بابر ستار ووی چې عدالت ایم پی او کل عدم قرار کړي او بیا تاسو مطلب بل ایم پی او مونږ یو لکه شهریار افریدي مخکې هم رها کېدو نه پس دوباره گرفتار. نو جج ولوي چې مونږ یو ایم پی او کل عدم قرار کړه نو بیا تاسو بل ایم پی او نه جاری کړه. جسټس بابر ستار ووی چې د ایس ایس پی جواب ما مطمئن کینا او پاغه به هم فرد جرم عاید کیږي. ایس ایس پی ډي پی او او ډیپټي کمشنر باندې هم کیسونه جوړ شو. په دغه کیس کې د دې ټولو بیانونو جج تسلی بخش نکړو او په دې جج د کاروایی فیصله وکړه په دغه کسانو لکه دې کسانو کې ډي پی او هم اسسټنټ کمشنر پکې هم ایس ایس پی پکې هم. جج ولوي چې تاسو جوابات چې کوم دی ما مطمئن کینا او جج د هغې خلاف هم کاروایی فیصله وکړه. جج بابر ستار شهریار افریدي ته وی چې ستا اسلام آباد کې کور شته. شهریار افریدي ورته وی چې او جشته دی. بیا جج بابر ستار د شهریار افریدي ایم پی او معتدل کړي او شهریار افریدي ته کور ته راتلو اجازه هم ورکړو. خو ورته دا هم وی چې اسلام آباد به پرېږدي نه او چېرته ځمه. فلحال کور ته تللی شو خو اسلام آباد فلحال پرېږدمه او د اسلام آباد کور کې اوسېږم. نن جسټس بابر ستار ډیره فیر فیصله وکړه او ډیره غټ جرأت په عدالت کې وښولو. څنګه چې تاسو له معلومه څومره ټایم وشو د پی ټی آی 9 مئی نه پس د پی ټی آی چې څومره هم کاروایانې کیږي نو هغې کې جج کوم دی تر اوسه پورې د پی ټی آی په فیور کې یو فیصله هم نه وراغلی. دا ډومبنۍ فیصله د شهریار افریدي راغله د پی ټی آی په فیور کې چې هغې کې کمپلیټلی د پی ټی آی چې کوم وکیلان دي بیا سپیشلی شیر افضل مروت چې کوم دی د مروتو دی هغه پکې ډېر زیاته حوصله شو کړې ده. هغه پکې ډېر زیات مطلب د بهادرۍ کار
ښکار کړی دی د عمران خان وکیلانو کې په ټاپ باندې چې کوم وکیل مال ښکار هغه دغه شیر افضل مروت دی چې دغه په سربراهۍ کې نن شهریار افریدي هم رها کړل شو. نو دا اپډیټ سوزي تاسو سره مې شریکولو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.